بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د وخت کې خیبر بازار جنگي ماله کې د خپل ملګري نورالله صاحب سره ناست یو. هغې سره به د هغې د کار باره کې پرنټینګ اینډ پبلشنګ او کمپوزنګ باره کې خبرې کوو. جی نورالله صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو پوره نوم څه دی؟ زما نوم پوره نورالله ترکزی دی. تاسو د کم کلي او کم علاقې سره تعلق ساتئ؟ مونږ چې کوم دی د اورموړو جی او د یوسف خان ګړی سره تعلق ساتو. ښه جي. زما د پلار نوم چې کوم دی امان الله دی. ښه جي ښه. او تاسو قبیله ترکزی سره تعلق لرئ؟ مومندو کې؟ مومندو کې ترکزی سره وګورئ. ښه جي. ایجوکیشن ستاسو څومره دی؟ زما FSC 12 کلاس دی. ښه جي. اوس مې چې کوم دی د پېښور یونیورسټۍ نه BA شروع کړی دی. ښه جي ښه. بل دلته تاسو کوم دا سیټ اپ جوړ کړی دی ډېر غټ او ډېر وخت نه موږ تاسو له راځو که نه جي؟ نو دا د څومره ټایم نه تاسو دا د پرنټینګ دا کار کوئ؟ زه خو چې کوم دی 2008 نه لاندې زما یو ورور دی عیض الله ترکزی. ښه جي. هغه له به زه ډېر وخت نه راتلم. جی جی. تقریبا 2008 نه. ښه جي. او بیا چې کوم دی هغه څه مې چلې زده کولو سره ورسره به لګیا وم. نو بیا هغه راته ویل چې یاره ځان یو سیټ اپ کولو که خپل. ښه جي. په 2017 کې ما ځان خپل سیټ اپ کولو کو. جی جی. نور پرنټر په نوم باندې. ښه جي ښه. نو بس بیا مې خپل فیلډ ځان راوستو. ټیک ټیک. دې کې تاسو موږ د دې کتونکو د پوهې لپاره دا تپوس کومه ده چې تاسو لکه څه کار کوئ کورلډرا او نور د دې نه علاوه؟ زمونږ زیاتره چې کوم دی د ډیزاینینګ سره دی او ورسره چې کوم دی کمپوزینګ سره دی. د کتاب ټچ څومره چې معیار دی هغه کمپوزینګ شو سره، ډیزاینینګ شو سره او پرنټینګ څومره کار دی هغه کتاب چپوي، هغه بروشر وي، کارډ وي، هر څه پرنټینګ خاص سره چې څومره په نوم پرنټینګ وي نو هغه هغې سره متعلق. مطلب تاسو ټول فیلډ رانیولې یو خاص لیول کې نه؟ که هغه دیني دی، که هغه ادبي دی، که هغه پښتو ده، که هغه عربي ده؟ جی بالکل. زموږ زیاتره چې کوم دی اسلامي دی، دیني ډېر، نو درسیاتو سره زموږ ډېر تعلق دی. ښه جي ښه. جی. بل د پرنټینګ کار هم تاسو کوئ؟ جی بالکل موږ پرنټینګ کار هم کوو. موږ کتاب کمپوزینګ کوو. د کتاب نه پس چې کوم دی موږ خپل تالیف ته مؤلف ته موږ په حواله کړو، هغه کې هغه کرکشن وکړي پکې. هغې نه پس بیا موږ کتاب پرنټ له حواله کړو، کتاب چپوي شروع کړو. د هغې نه مخکې چې کوم دی موږ کتاب ډیزاینینګ جوړ کړو، د مؤلف باندې موږ ډیزاین فاینل کړو. خو ډیزاین موږ ډېر اعلی سره جوړو، خپل ذهن سره جوړو او ډېر معیار سره جوړو. موږ دا شاته چې کوم کلیکشن تاسو لګولی دا ټول ستاسو ډیزاین کړي شوي دي که نه؟ جی بالکل. دا زما د خپل لاس ډیزاینینګ دي او دا موږ خپل سوچ سم سره جوړو. موږ دې کې خو ډېر څیزونه د بیروت او ډیزاین هم دی. جی بالکل. موږ بس بعض د ویبسایټو نه موږ ټچ اخلو، کله یو ویبسایټ نه ټچ واخلو، کله بل ویبسایټ نه اخلو، خپل آیډیا راغونډو، خپل ډیزاین برابرو. جی نورالله صاحب، تاسو چې دلته پرنټینګ کوئ، کتاب چاپ کوئ، نو د کتاب خو ځان نوعیتونه دي که نه جي؟ جی بالکل. څه د دې ځای جوګه وي یا څه د دې دا پرنټینګ والي چې دغه نشي کولی بلاکس پکې جوړوي لاهور ته، نو د دې سلسله کې تاسو څه کوئ؟ زمونږ زیاتره ملګري چې کوم دي هغه د لاهور کار خوښوي او لاهور چې کوم دی نو هغه کار خوښېږي چې کم د مراکوي که نه، دا ریګزین والا چې ورته ویل کېږي، بیروت والا ریګزین والا چې کوم موږ ورته ویو، نو هغه اکثر په لاهور کې ښه تیارېږي. د دلته چې کوم زموږ هلکان دي ملګري دي نو هغوی هم تیارولی شي، خو د هغه ځای کار خلک ډېر خوښوي ځکه د هغوی لکه صفایي راولي، جدید مشینري نه دي ورسره، نو نفاست ډېر دی. بالکل جي، نفاست هم ډېر دی. او دا ده چې کوم زموږ د لاس لاندې زموږ کوم مشینري موږ سره دي نو هغې لحاظ سره بیا موږ خپل هغه رنګې کار کوو چې موږ سره کومې مشینري دي. کوشش کوي دا. مثال په طور یو انسان کتاب ولیکو په خپله کاپۍ کې هغه تاسو له وروړو، نو هغه بیا د کم پروسس نه هغه وځي او هغه یو کتاب ته جوړېږي او هغه چاپ کېږي پوره که نه؟ جی. موږ سره چې کوم دی د کمپوزینګ د لیکلو نه واله تر آخري مرحلو پورې کتاب بینډینګ کول پورې د ټول موږ سره سہولت موجود دی. موږ سره خپل پریس دی، خپل مشینري ده او چې کوم دی نو موږ هلته کتاب مکمل تیارو او بیا چې کوم دی موږ ملګري له په لاس کې ورکوو، تالیف مؤلف له موږ ورکوو. تاسو سره بایندرز او دا څیزونه ګم والا او دا څیزونه ټول موجود دي جی، ټول موجود دي. کم ملګري چې کتاب داسې په لاس باندې لیکلي وي او کاپۍ کې وروړي دا موږ له کمپوز کې نو د دغې مرحلې نه واله د کتاب ورکولو پورې چې کوم دی موږ ټول هر څه موږ سره موجود دي، ورکولی شو موږ. اوس زمونږ بعضې ملګري هغوی 70 ګرام کاغذ خوښوي، ډېر ښه اعلی کاغذ د هغې نه اوچت ځواب بس 80 ګرام کا که نه جي؟ جی بالکل. نو په دې نن سبا ګرانۍ کې د هغې دپاره ستاسو څه مشوره ده؟
یاره جی زبردست خبر وکم چې دا 70 ګرام او 80 ګرام چې څوک دا خوښي نو دا یو اعلی کاغذ وي یو اعلی کتاب وي او هغه وایي چې زه په یو ښه کاغذ باندې چاپ کما نو بس هغه کتاب هم ښه وي او کاغذ هم ښه چاپ کولی د هغې وس کېږي او چې هغې وس کېږي بعضې ملګري د هغې وس نه کېږي نو عام کاغذ هم میلاویږي ارزان بیه کاغذ هم میلاویږي چې هغه په ډېر کم قیمت سره میلاویږي هغه هم میلاویږي او دې کې دومره څه ایشو نه ده چې یاره دا کاغذ به خامخا موږ 70 ګرام لګو دا 80 ګرام دی او دا 68 ګرام دی او دا کاغذ ډېر زیات ګران دی کم رینج پورې ملاوي شي نور ویرایټي شته دی او دې یو کتاب دغه کولی شي بالکل کتاب به چاپ کولی شي بعض ډېر خلکو خبرې کوي چې یاره کتاب کاغذ لګېږي بر روان دی بر البته بر روان دی خو دې کې ویرایټي شته پکې بالکل ټیک شه ډېره مهرباني جی شکریہ